یو ځل بیا په بوړه تیرو کې چې کوم جنګ شروع دی د ډالرو د پوره په دا کې که موږ ریاست ملوث وګڼو یا یې دورې وګڼو نو هغه خواسم دي خو په دا کې اوس کیپي ګورمنټ ښه اوږه په اوږه ویلوړ دی د مونږ ایم پی ای عبدالغني مصه پکې دا کې ملوث دی او اقبال مصه پکې ښه ملوث دی دا ځکه ویم چې ما د شاهین سهر صاحب هغه خبرې مو اورېدې چې محمد فاروق صاحب ته ریکارډ کړي دي چې هغه وي چې ما ایم این ای ته هم کوشش وکړو چې زه ورته کال وکړم او ایم پی ای ته هم دواړو بیزي کړلو او بیا د هغې نه بعد اقبال یو ویډیو پیغام هم جاري کړی دی چې داسې به وکړو هسې به وکړو دا هسې تاسو د یو ریاست څخه ویلوړ خلک یو موږ له دوکار وکړو چې څوک حقیقتي خبره کوي هغه پروته دي په جیلونو کې او تاسو هغه ټاټوان یو د حکومت هغه د ټاټوان یو د دغه ریاست چې تاسو د دغه ریاست پالوي کوو او موږ په یوه طریقه ویژنو د دغه ریاست مو پیغام چاته دا خبره کړې وه چې کیدای شي دغو یو تارګټ یې ښی وي چې دومره خلک به ویژنو یا به دومره ډرون حملې او دومره جنګ به په دا خوره کې جوړوو نو هله به موږ کلورېږو کنې د څومره پروټیسټ باوجود هم دغه جنګ شروع دی دغه ډرون حملې کېږي په وزیرستان کې په تیرو کې او څوک د دغه خلاف نه راوچتېږي نو آی تھنک دغه یو تارګټ ځان ته یې خیر دا پوره کوي په دې تیرا کې دا جنګ دوباره دوی څه له جوړول غواړي آیا په دا کې د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت شامل دی که نه پهله خو دا چې که تاسو وګورو نو د 2007 نه راواخلو تر 2014 پورې چې کوم حالات و کوم سختې مونږ تېرې کړې هغه په زوی پرېږده د 2014 نه راواخله تر 2023 پورې حالات بیا هم لږ ډېر ګزاره یې کوله ځکه چې دومره معدنیات هم چاته نه وپاته چې په غرونو کې څومره معدنیات دي څومره په دا کې دننه پټ څیزونه دي څومره کویله په تیرو کې راووتله په 2024 یعنې په 2024 کې دغه ټول وسایل روښکاره شول چې دا څومره وسایل دي په تیرو میدان کې اوس دا ریاست غواړي ریاست کې صوبه خیبر پښتونخوا حکومت هم روسي او چې څومره دورې دي هم پکې روسي دا غواړي چې په دلته کې یو ځل بیا جنګ شروع کړي په دغه بنیاد چې دا خلک د دغو ځایونو نقل مکاني وکړي هجرت وکړي او تر څو دا علاقه خالي پاتې شي او دغه وسایلو باندې موږ بیا قبضه وکړو انتهایی د اربونو روپو وسایل د تیرو په خاوره کې موجود دي او غواړي چې هلته نه نښتر کویله د دغه نه علاوه چې کوم نور داسې قیمتي څیزونه دي هغه ترې یوسي او بل که KP government دا وی چې we are out of this war نو نه دا KP government is also involved in this war دا په دا کې ښه اوږه په اوږه باندې ویلوړ دی او کومک ورسره کوي ځکه چې د یو صوبې حکومت کله نه غواړي چې په یو ځای کې بدامني جوړه شي نو کله هم څوک نشي جوړولی نه مرکز کولی شي او نه انټرنیشنل لیول باندې څوک کولی شي خو دا اوس بلکل څنګ په څنګ ویلوړ دی